ځکه ستا نوې جامې نشته، ستاسو بچي نه دي، په تاسو یې نفقه نه ده لازم. بل چې سحر شي ستا بچی د اختر د مانځه نه راشي، ابه پلار ګوري که به نه ګوري، ابه په کور کې ګرځي پلار به ګوري چې مورې پلار مې څه شو چې زه وله د اختر مبارکي ورکړم. ستاسو بچي به تاسو نه ګوري د اختر په ورځ، ستا بچی له به څوک د پلار مینه ورکوي د اختر په ورځ، ستا بچی به څوک رضا کوي د اختر په ورځ، ستا بچی به څوک رضا کوي د اختر په شپه. دا ستا بچي نه دي، د هغې مینه نه ده پکار، د هغې نویو کپړو تړه نه کېږي، ستاسو د بیبیانو نوو کپړو تړه نه کېږي. دا ستاسو باندې حقونه تړلي دي او ښه ځوانان یې او د بیبیانو حقونه د سره تړلي، د مور حق د سره تړلی دی. مور به جاړي او ښځه به جاړي او بچي به جاړي، دا به ستاسو د لاسه جاړي. ولې ښځې جړوئ؟ ولې میندې جړوئ؟ ښه ځوانان یې په وجود روغ یې، وایي زه روغ رمټ یمه، زه مور لرم، زه بچي لرم، زما بچي به د اختر په ورځ د پلار مینه 50 ماتې. ستاسو دا بچي به څه چل کوي د اختر په شپه؟ نو د الله د رضا دپاره ځان کې فکر پیدا کوي، ځان کې جذبې پیدا کوي. ځوانین دي، ښکلي وجودونم دي، بچیم تباه برباد کیږي. ستا د بچي دا خواهش نشته چې ما حفظ وکړلی؟ ستاسو د بچو دا ارمان نشته چې ما علم وکړی؟ څوک پې علم وکړي، څوک پې حفظ وکړي؟ دې بچو هم دا ارمان نه دی، دا ارمان هم د بچو دی. هغه چرته حافظ ته ځیریږي، چرته عالم ته ځیریږي، چرته پلار ته ځیریږي، چرته ګاونډي ته ځیریږي. دا ستاسو د لاسه ځیریږي، دا ستاسو د لاسه ځیریږي. تکړه شئ، ځان کې عزم پیدا کړئ، د نن نه کلکه او خالصه مخلصه توبه وباسئ. وایي زه بیبي لرم، زه بچي لرم، زه مور لرم، زه خاندان لرم، زه ځواني لرم. په دې ځوانو زما د بچو د بیبي او د وړو حق دی. ولې به زما بچي وایي بل ته ځیریږي؟ کلک عزم وکئ، کلکه اراده وکئ، تاسو باندې د هغې حقوق تړلي دي. نو داسې کلي کې چې د اختر شپه شي که نه او دا خلک خپلې کپړې راوړي، دا ماشومان کپړې راوړي کورونو ته، نو کونډه موري هغې له بچي ورشي وي مورې زما کپړې، مور ورته وي صبر وکړه لا وختي دی، را به وړي درله څوک کپړې. په تمئ چرته یو به راشي، چرته یو به راشي، یو روجهدار به راشي، د خدای د یرې به یې روجه وه، زما ور به وټکې، ما ته به وایي دا ستا بچو نه ما ناپ اغستې و، دا کپړې مې وله جوړې. نو مور ورته وي صبر کوه، صبر چې شپه په پخېدو شي او د اختر شپی ټیم لیټ شي، نو هغه بچي مور ته وایي مورې شپه خو تېرېږي، مونږ له خو چا کپړې را نه وړلې، مونږ به سهار څه اغوندو. هغه مور چې اخري حد تمام شي نو بچې په ځان پورې ونیسي او په چغو چغو ورته وجاړي، وي بچیا دا نن چې خلکو کپړې راوړلې د دې پلارانو ستا پلار نشته دی بچیا، ای به ته ګیله مه کوه، ستا پلار نشته، ستا پلار نشته، ته مه جاړه. هغه رکوټ یې دی په دې پوهېږي، وایي نه زه به اختر له کپړې ماله ګوره، ماله کپړې ګوره. هغه مورې د شپې سملي په کټ کې مخ په صادر کې پټ کې او د اوښو امبارې چلیږي. سار به زه دا بچې په څه رضا کوم، سار به زه دې بچي ته څه وامه، او ته خپلې کپړې اسري کې او هینګر ته یې ورواچوي چې اسري ماته نشي. سار بیا وایي پته نه لګي چې هینګر کې چې اسري ماته نشي. ستا روجه وه، ته به ورځې او اختر مانځه ته به ودرېږي او جانماز به دې په اوږه اغستې او سپری به دې په ځان 10 قسمه کړي. ستا روجه وه، ته اختر له روانې او تا له به الله بدله درکوي. دا ستا ګاونډ کې چې بېګا دې کونډې جړل د دې تپوس په الله د چا ټوله شپه صادر کې مخ پټ کړی جاړي جاړي ځان په جړه وجي. کله د خاون احساس کیږي، کله بچو ته ګوري وي سار به څه چل کومه. نو چې سحر شي بچي ته وایي بچیا ای به ته د اختر مانځه له مزه نن ښه، ای به ته ماشومې په تاسې د اختر مونځ نشته دی، ته مانځه له مزه. هغه وایي مورې زه به مانځه له ځمه، مورې پاتې کوي مزه بچیا ستا نوي کپړې نشته دی، که بچې بار پرېږدمه نو خلک به وایي، خلک به دی به بد ښکاره کېږي او دی به نورو هلکانو ته ځیرېږي. نبی علیه السلام د اختر مانځه له روانو، واړی ولیدل یو هلک جړلو. نبی علیه السلام ورته ولې جاړې؟ وی د الله حبیبه د نن د وړو پلاران دی او زما پلار په پلانکۍ غزوه کې شهید شوی نن ما ته پلار یادېږي. یقین وکئ چې دې ته پلار یادېږي اختر په ورځ.
دې کونډې ته خپل خاون یادیږي د اختر په شپه، دې بچو ته خپل پلار یادیږي د اختر په سهار. نبی علیہ السلام هغه ماشوم غیږ کې راواغستو کور ته یې ووست. دلته صحابه په تمه دي، وایي موږ له به د اختر مونځ امام الانبیا پړاوي. صحابه د اختر تمانځه په تمه دي او امام الانبیا یتیم کور ته بولی دی. هغه رضا کوي، هغه رضا کوي، هغه له د پلار مینه ورکوي، هغه د پلار کنډو پوره کوي، هغه له د پلار مینه ورکوي. بچی رضا کو، خوشحاله شو، دا دی مور زه دی پلار دا دی رونه. هغه بچی راووتو، بارې خندل. ماشومان ورته ولې خاندې؟ وی د اوسه پورې مې پلار نه و، اوس راله رب العالمین د رسول الله مبارک په شان پلار راکړو. داسې شته پلار؟ داسې پلار به زه ووینمه، داسې پلار زه کم ځای وګورم، کم ځای دا نظر ور واچوم. د اختر ورځ و نبی علیه السلام مانځله ته، بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وی د الله حبیبه سره وړه چې پاک کور د اختر ورځ ده. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ړمې غواړي خو سراسره نشته چې راوړه، ړمې غواړي خو څه شته نه. چې مانځه نه راغې نو کور دنیا سامان پوخ شوی و. بی بی عایشې ته وایي رضی الله تعالی عنها ته وایي دا کوم ځای و؟ کور خو څه نه و؟ وی چې ته ووتلې نو د الله حبیبه ستا یو صحابي راغی. وی څوک راغی؟ وی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، مالدار صحابي دا و. وی راغی او ستا هر یوی بیبی لئی یو یو د اوښ بار سامان رو. نو وی زما پکیم یو د اوښ بار ورسید. نبی علیہ السلام چې دا قربانی اولیدله که نه، لاس یې اوچت کړه، وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان. یا الله میدان محشر کې چې حساب کوي یو په یو درله خلق درشي. یا الله چې عثمان دله مخې له راشي. یا الله زه سپارش کومه چې د عثمان ذوالنورین سره به حساب کې نرمی کوي. الله هغه سره به نرم حساب کوي. نن یتیمانان ماړه کړل، نن د خلکو اختر برابر. زه چېرته لاړ شم؟ جنت البقیع مقبرې ته لاړ شم، د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه قبر ته ودرېږم، په ډرک ډرک هلته وجاړم، چغې ووهمه، څوک به آواز راکړي، چغې به مې پیدا وکړي. څه ووامه چې عثمانه رضی الله تعالی عنه ستا تاریخ چا نه دی لوستی، نو ستا په نقش قدم څوک نه دی روان. هغه کونډه ورته وی بچیه مانځله مزه. هغه وی نه مورې مونځ خو به کومه، حقه یتیم راشي ستا سره په صف کې مانځه ته ودرېږي، تا نوي کپړې اغوستي او د هغه په جامو کې پیوندونه لګېدلي، او ته وایي یا الله ما وبخي، یا الله ما وبخي. زه وامه چې تا دې ټولو یتیمانانو له کپړې اغوستي، ته مه وایه چې یا الله ما وبخي. د اختر په ورځ به دا کونډې یتیمانان وایي یا الله پلان کې وبخي، زمونږ بچي د خپلو بچو سره برابر کړه. ته ګوره چې ته د عیدګاه نه څنګه راوپس کړي چې تا الله بخي که نه دي بخي. د یتیم په سر چې چا داسې لاس کېښودی، پیسې وله نه دي ورکړي، داسې بې دا لاس کېښود د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د لاندې رالل دومره نیکۍ الله ورکوي، صرف په لاس کېښودو. نو دا د همدردۍ میاشت ده. خپله رایې مې دا ده که لسو له سړی نشي اغستی، پنځو له نشي اغستی، یو یو له سړی نشي اغستی. لکه مزدوري وکئ که نه والی وله که نه، یو دوه ورځې دیاړي د غریب دپاره وکئ که نه، یو دوه ورځې دیاړي به د یتیم دپاره وکړو. زم دې کې ملګری مونږ در سره په یو صف کې ودرېږو، که چندۍ ورله ام کوو، که ګرځېدۍ امې ورله کوو، چې څه راړوئ په مونږ باندې، مونږ به در سره په یو صف کې ولاړ یو. خو چې دا یتیمانان ونه جاړي. د اختر په شپه بعضې کونډې وایي الله چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو. چې دا پر یادونه ونه شي، د الله د رضا دپاره د یتیمانانو فکر وکړو، سوچ وکړو